په اسماء مشتقو کې په تیر درس کې مونږه د اسم فاعل او د اسم مفعول داغه ذکر کړو. تدې زینا مؤلف دریم اسم مشتق هغه بیانای او هغه اسم ظرف دی. د ټول نه لومبه د اسم ظرف تعریف کړی دی چې اسم ظرف دا هغه اسم ته وایي چې هغه د فعل د واقع کېدو ځای یا وخت داخی. دو خبرې دی پکې، د فعل د واقع کېدو ځای یا د فعل د واقع کېدلو وخت. نو تدینه دا خبره معلومه شوه چې ظرف دا په دو قسمه باندې دی. یو ظرف هغه دی چې هغه په وخت باندې دلالت کوي، او ظرف هغه ته هم وایي چې هغه په ځای باندې دلالت کوي. نو کوم چې په ځای باندې دلالت کوي دیتا ظرفي مکان وایي، او کوم چې په وخت باندې دلالت کوي نو دیتا ظرفي زمان وایي. د ظرف کومه لومبۍ صيغه ده نو دا به یا د مفعل په وزن باندې وي او یا به د مفعل په وزن باندې وي. د اسم ظرف لومبۍ صيغه دا به یا د مفعل په وزن باندې وي یا به د مفعل په وزن باندې وي. اوس کوم ضرب به د مفعل په وزن وي او کوم ضرب به د مفعل په وزن باندې وي. نو تدې ټول دارومدار دا د فعل مضارع معلوم د عین کلمه باندې دی. کچری د یو باب د فعل مضارع معلوم عین کلمه مکسوره و نو داغي ظرف دا به د مفعل په وزن باندې وي. مثلا ضرب یضرب، نو په یضربو کې عین کلمه دا مکسوره ده، نو تدې کوم ظرف دی هغه کې به هم عین کلمه دا مکسوره وي، نو مضربون برازي. دغه شانتي حسب يحسبون بشي محسبون، د جلسه یجلسون بشي مجلسون. او کچری مضارع معلوم کې عین کلمه مفتوح و یا مضموم و نو په دواړو صورتونو کې بعد د اسم ظرف عین کلمه مفتوح وي. مثلا فتح یفتحو کې عین کلمه مفتوح ده، نو تدې ظرف به هم په ظرف کې به هم عین کلمه مفتوح وي، نو موږ به وایو مفتحون. دغه شانتي منع یمنعون ممنعون. او کچری عین کلمه مضمومه و نو بیا به هم عین کلمه مونږه په اسم ظرف کې مفتوح راوړو، لکه د نصارا ینصرون منصورون. د کتبه یکتبو کې هم عین کلمه مضموم ده، نو تدینه بشي مکتبون. نو خلاصه دا شوه چې د اسم ظرف د عین کلمې دا به مونږه مفتوح وایو که مکسور به وایو، تدې دارومدار د مضارع معلوم په عین کلمه باندې دی. کچری په مضارع معلوم کې عین کلمه مکسوره و نو په اسم ظرف کې به هم د لومبۍ صيغې عین کلمه به مکسوره وي. او کچری په مضارع معلوم کې عین کلمه مضموم و یا مفتوح و نو اسم ظرف په لومبۍ صيغه کې به هم عین کلمه مضمومه عین کلمه به مفتوحه وي. چې مفتوحه وي هم او که عین کلمه مضمومه و نو بیا به هم مفتوح وي. البته په بعض صورتونو کې خلاف قیاس مکسوره هم وي، صاحب کتاب به د هغې په خپله هم ذکر کوي. نو فرمائی اسم ظرف वो اسم है जो फेल के वाक़ होने की जगह या वक्त बतलाई. چې ځای ښیي نو ظرف مکان، چې وقت ښیي نو ظرف مزان ظرف زمان. इसके दो वजन है. نو ضرب به په دې دو وزنونو باندې راځي، د مفعلون په وزن باندې او د مفعلون په وزن باندې.
नंबर 1 मफअलुन, उस मुजारी से जिसके ऐन कलिमा पर ज़म्मा या फतहा हो। कचरी मुजारी मालूम की पाइन कलिमा बांधे ज़म्मा व या फतहा व नु दागिन ब ज़र्फ़ो द मफअलुन पे वज़न राजी। लका मंसुरुन दा द नस्वरा यंसुरुन दे नु प यंसुरु की ऐन कलिमा मज़मूम दा नु तदीन ब ज़र्फ़ो द मंसुरुन पे वज़न राजी। او ممنعون تدي مضارع ده يمنعو عين كلمه مفتوح ده نو په اسم ظرف کې به هم عین کلمه مفتوح وي. او دویم وزن نه مفعل نو دا به د هغه مضارع نه راځي په کوم کې چې عین کلمه مکسور وي لکه مرجعون تدي مضارع ده يرجعو. دلته بعد دا خبره هم مونږه یاد ساتو چې مونږه دا خبره وکړه چې د اسم ظرف لومبۍ صيغه به د مفعل یا د مفعل په وزن راځي. نو دا دو ثلاثي مجرد کم ابواب دی دا قانون تدی د پاره دی. د ثلاثي مزید فيه کم اسم ظرف دی نو هغه به د هغه باب دو اسم مفعول په وزن باندې وي. د اسم ظرف کم گردان مونږ ان قریب ذکر کوو پاغه کې یو صيغه دو تصغیر ده. نو تصغیر څه ته وایي؟ نو د تصغیر تعریف کړی دی چې تصغیر هغه اسم ته وایي چې هغه د قلت د حقارت یا دو بوړکتوب باندې دلالت کوي. دې ته اسم تصغیر وایي. او د تصغیر جوړولو طریقه دا ده چې د یو لفظ نه مونږه اسم تصغیر جوړو نو د هغې لومبۍ حرف له به مونږه ضمه ورکو، دویم حرف له به فتحه ورکو او په دریم ځای کې به یا ساکنه د تصغیر علامت راوړو. لومبۍ حرف له فتحه، لومبۍ حرف له ضمه، دویم حرف له فتحه او په دریم ځای کې د تصغیر علامت. مثلا د منصورون اسم ظرف نه مونږه تصغیر جوړو نو دې کې لومبۍ کوم حرف دی میم، دې له به مونږه ضمه ورکو، نون ساکن دی دې له به مونږه فتحه ورکو او بیا به مونږه یا ساکن راوړو. نو دا به مونږ سره شي مونی سویرون او د هغه نه بعد به بیا مونږه کسره راوړو ځکه چې مونی سیرون بشي. نو اسم تصغیر وہ اسم ہے جس میں قلت یا حقارت والا معنی پائے جائے. تصغیر بنانے کا طریقہ پہلے حرف کو ضمہ اور دوسرے حرف کو فتحہ دے، تیسری جگہ یا ساکنہ علامتی تصغیر کے لگائیے جیسے منصورن سے مونی سویرون اور دا یا نہ بعد دا کم حرف دے نو دا با مکسوری. مدد کرنے کا تھوڑا سا وقت یا جگہ وہ دیجیے کہ دا اسم ظرف و گردانے لکھلے دے. نو دا اسم ظرف گردان دا دے مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل. مفعل دا دا واحد صيغه دا، مفعلان دا دا تثنیه صيغه دا، مفاعل دا دا جمع صيغه دا او مفعل دا دا واحد مصغر صيغه دا یعنی دا تصغیر دا. او مخکم دا خبره مونږ کړی و چې په اسم ظرف او اسم اله کې به مونږه مذکر، مؤنث او دغه شان غایب، حاضر، متکلم دا به نه وایو. خو دلته اوس مونږه دا یو گردان دا به صحیح یادو. یو خو به مونږه مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل. د ضرب گردان د ثلاثي مجرد نه به یا په دې وزن باندې او یا به د مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل په وزن باندې وي. یعنی کوم د دوه صيغې دي دا به پکې بدلیږي. کله به مفعل مفعلان او کله به مفعل او مفعلان به د اخرنۍ دوه صيغې دا به یو شانتي. نو چې دا دوه ګردانونه مونږه یاد کړل نو د ثلاثي مجرد د اسم ظرف ټول ګردانونه د صحیح دا به الحمدلله مونږ ته یاد شي. نو چې دا دوه ګردانونه مونږ صحیح یاد کړو، مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل او مفعل، مفعلان، مفاعل او مفعل. او دا خبره مونږ ذکر کړه چې مفعل به مونږ په کوم ځای کې وایو او مفعل به په کوم ځای کې وایو. نو ته دې ټول دارومدار د مضارع معلوم په عین کلمه باندې دی. وسوئی نسوارا عاملہ شریبہ عبادہ سے اسم ضرب کی گردان کرے. نو مونږ به لومبۍ صيغه د جوړولو کوشش کوو. که لومبۍ صيغه مونږ ته معلومه شو نو اخوا گردان بیا آسان دی. نو د نسواره مضارع د ینصرو نو په دې کې عین کلمه مضموم ده نو لہذا تدین به ظرف راځي منصورون، منصورون. نو اوس به گردان شي منصورون، منصورانی، مناصر او منیصر. عاملا يعملو دلته مضارع عین کلمه مفتوح ده نو تدین به هم د مفعل په وزن معمل، معملان، معامل او معیمل. د شربا یشرب دلته هم
مشرب عین کلمه مفتوح وي مشرب مشربان مشارب او مشيرب عبد يعبد دې کې به هم عین کلمه مفتوح وي نو دا بشي معبد معبدان معابد معيبد نو که عین کلمه د مضارع مفتوح وا یا مضموم وا نو د اسم ظرف عین کلمه به هم مفتوح وي او کچری د مضارع عین کلمه مکسوره نو اسم ظرف به هم عین کلمه مکسور وي سلائڈ نمبر 242 ثلاثی مجرد کے ابواب سے اسم ظرف کی گردانیں نو دلته وسو د ثلاثی مجرد کم ابواب دي دا غي ټول نه گردانو دي نو پدې کې کما عین کلمه ده نو په زینو ابوابو کې باغه مکسوري او په زینو کې به مفتوحي په کوم ابواب مضارع معلوم چې عین کلمه مکسوري نو ضرب کې به هم مکسوري او کچري مضمومه او مفتوحي نو دا غینه به مفتوحي مثلا نو دقه یو فرق به وي عین کلمې به مونږه خیال ساتو نور گردانونه یو شان دي مضرب مضربان مضارب مزيرب مفتح ځکه چې د دې مضارع مفتوح العين ده مفتح مفتحان مفاتح او مفیتح منصور د دې مضارع مضموم العين ده نو ځکه عین کلمه مفتوح ده منصور منصوران مناصر منیصر او دغه شانتي دا نور گردانونه هم دي وسوي اسم ظرف बनाने के कायदे से आपने समझ लिया कि मुज़ारी मफ्तूहुल ऐन और मज़मूमुल ऐन से इसम ज़र्फ़ मफ्तूहुल ऐन आता है और मुज़ारी मकसूरुल ऐन से इसम ज़र्फ़ मकसूरुल ऐन आता है लेकिन बाज़ मज़मूमुल ऐन से खिलाफ क़ियास इसम ज़र्फ़ मकसूरुल ऐन आता है नो दलता वस्ता अहम खबर कई जब बाज़ ज़ैनों की खो मुज़ारी मज़मूमुल ऐनी नो दा क़ियास तक़ाज़ा खुदा हुआ च आगे ज़र्फ़ द मफ़अल पे वज़न रागले यानी عین کلمه فکی مفتوح وي خو خلاف قیاس عین کلمه مکسوره وي او تاغي پورا یو لیست ورکړی دی نو چې دا مثالونه هم زموږ په ذهن کې وي نمبر 1 مسجد نو دا د سجاده یسجدون دی دا کم ابواب چې ورکړي دي نو دا ټول د باب نسوارا ینصرون دي یعنی په دې کې مضارع عین کلمه دا مضمون ده خو تدین خلاف قیاس اسم ظرف دا مکسور العین دا استعمالیږي نو د سجده یسجدون مسجدون ده د شرقا یشرقون مشرقون ده معنی وتلیکلی دي د غربا یغربون مغربون او سقطا یسقطون مسقطون نبتا ینبتون منبتون سکنا یسکنون مسکینون او د جزارا یجزرون مجزرون د طلع یطلعون مطلعون د نسکا ینسقون منسقون او د رفقا يرفقون مرفقون نو دا ټول مکسور العين دا استعمالیږي نو چې دا خبره زمونږه په ذهن کې وي نو دا خبره خو یقیني شو که مضارع مفتوح العين وي نو ضرب به هم مفتوح العين وي عين کلمه او که مضارع مکسور العين وي نو ضرب به هم مکسور العين وي او کچری مضارع مضموم العين وي نو دا غینا کلبا مفتوح العين وي او کلبا مکسور العين وي وسلاइड نمبر 243 اسم اعلی په مشتقاتو کې سلورم اسم مشتق صاحب کتاب اسم اعلی ذکر کړي د اسم اعلی تعریف ادا کړی دی چې اسم اعلی دا به مونږه هغه اسم توایو چې هغه د کار کولو ذریعہ وي یعنی په هغه سیز باندې دلالت کوي چې په هغه باندې انسان کار کوي یعنی د کار کولو علوي نو دیتا اسم علوي वो इसम है जो इस चीज़ को बताए जो काम करने का ज़रिया हो यानी जिस औजार के ज़रिए काम किया जाए उसके 3 वज़न है नो द इसमें अली तदीद द्रे गर्दानू नकीगी द लुम्बी कम गर्दान दे दागे वज़न दे लुम्बई से गदा मिफ़अलुन कम द्वेम गर्दान दे दागे वज़न दे द लुम्बई से वज़न दे मिफ़अलतुन और च कम द्रेम गर्दान दे दागे द लुम्बई से वज़न दे मिफ़अलुन خودل ته بم دا خبره مونږه یا ساتو چې په اسم الکی په دې درې ونو گردانونو کې کومه لومبۍ صيغه ده او کومه دویمه صيغه ده نو په دې کې بعد همیشه د پاره میم مکسور وي او د عین کلمه به مفتوح وي په دې کې به مکسور ناراضي لکه ظرف کې خو مونږ ویل چې عین کلمه کله مفتوح وي کله مکسور وي خو په اسم الکی خوا کته د مضارع هر قسمه وا
خو په دې کې به عین کلمه دا به مفتوح وي، یعنی مفعل مفعلان، مفعلة مفعلتان، مفعال او مفعالان. نو تدینه دا خبره معلومه شو چې په اسم ظرف او په اسم اله کې فرق څه دی. نو په اسم ظرف کې با کم میم دی هغه به مفتوح وي او په اسم اله کې به مکسور وي. بل فرق پکې دا دی چې اسم ظرف کې کوم عین کلمه ده دا مفتوح هم راځي او مکسور هم راځي په لومبۍ صيغه کې، او په اسم اله کې دا به د همیشه د پاره مفتوح وي. نو د مفعل مثال له مخیتون، سینه کا اله یعنی سوی د ګندلو کما اله ده یعنی ستن، نو دیتا مخیت وی عرب. او پنکې ته وی مروحه، هوا دینه کا اله د هوا ورکولو اله. او مفتاح د کولا وهلو اله یعنی چابي. نو چونکه د اوزار دي په دې باندې کار کیږي نو دی وجنه دیتا اسم اله وی. دا خبره به مونږه یاد ساتو چې اسم اله دا صرف د ثلاثي مجرد ناراضي، د ثلاثي مجرد نه علاوه کم نور ابواب دي ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه، دا غوینه ناراضي. وسه دلته گردانونه ذکر کړی دي، درې گردانونه دي او مونږه خدا ویل چې درې وزنونه دي، یو مفعل وزن دی، یو د مفعله وزن دی او بل د مفعال، دا د واحد صيغه دي. تدین اخوا وس دغه گردان دی. نو دا خبره مونږه یاد ساتو چې د ثلاثي مجرد د اسم علی د صحیح سونه گردانونه دي نو هغه په دې درې وزنونه باندې وي، پاره کې څه فرق نشته دی. نو چې دا یو گردان مونږه صحیح یاد کو نو د ثلاثي مجرد د اسم علی ټول گردانونه د مونږ ته یاد شول. نو هغه کم دی؟ د مفعلون بشي مفعل مفعلان مفاعل مفعل. بیا دریم گردان دی مفعلة مفعلتان مفاعل مفعلة، او مفعال مفعلان مفاعیل او مفعیل. بعض کم د صرفو کتابونه دي نو هغوی کې دا خبره کړې ده چې مفعلون دا د اسم علی صغرا د پاره راځي، مفعلتون کم وزن دا د اسم علی وسطا د پاره راځي، او مفعلون د اسم علی کبرا د پاره راځي. خو عام کتابونو کې دا لیکلي دي چې په دا وسطا او کبرا او دا قصې پکې نشته، بلکې دا ټول د اسم علی د پاره استعمالي کې خوا کو هر قسمه باندې وي. وس فتح سمعان نصوره سے اسم اعلی کی گردانے کرے. نو د فتحانه بشي مفتح مفتحان مفاتح مفتح، مفتحة مفتحتان مفاتح مفتحة، مفتاح مفتاحان مفاتيح او مفتيح. د سمعان بشي مسمع مسمعان مسامع مسيمع، مسمعة مسمعتان مسامع مسيمعة، مسماع مسمعان مساميع او مسيميع. د نصوران بشي منصور منصوران مناصر منيصر، منصورة منصورتان مناصر منيصرة، منصور منصوران مناصر منيصر. ټول یو شانتي گردانونه دي، پدې کې څه مشکل نشته. سلائیڈ نمبر 248 ثلاثی مجرد کے ابواب سے اسم اعلی کی گردانې. اوس دا شپږو ابوابونه د اسم اعلی گردانونه دي او دا خبر مونږه ذکر کړه چې دا ټول گردانونه یو شانتي دي. کم څنګه گردان چې دو مفعل مفعلة او د مفعالون نو دغه شانتي گردانونه ته دې صيغو هم دي. نو چې یو گردان مونږه هغه سیات نو دا ټول هغه شانتي دي. نو مزرب مزربان مزارب مزيرب، او مفتح مفتحان مفاتح مفتح، منصور منصوران مناصر منيصر، مسمع مسمعان مسامع مسيمع، او دغه شان محسب او مشرف هم دي. نو دا خو صرف لومبي وزن نه کړی دي. اوس کومه دا دویم وزن نه کو نو مزربون بشي مزربتون مزربتان مزارب او مزيربتون، مفتحون مفتحه، منصورون منصوره، مسمعون مسمعه، محسبون محسبه او مشرفون مشرفه. او دریم وزن مزراب مفتاح منصوار مسماع محساب او مشراف. تدینه به دغه شانتي د نور گردانونه هم تاسو په خپل وکړئ. صيغه اور معانی بتائیے. مسمعانی نو مسمع مسمعانی کم لومبه وزن دی دا غینه د تسنیه صيغه ده، یعنی دوا د اوریدو علی. منصوار نو دا دریم وزن دی مفعال مفعل مفعلة مفعال دا غینه د واحد صيغه ده د مدد کولو الا. معلام دا هم
کم دریم وزن دی د هغې نه لومبۍ صیغه ده یعنی د پوهه کېدو اله د پوهه کېدو یوه اله او منیسرون د مدد کولو وړوکې اله منسورون منسوران مناصر منیسرون کم لومبۍ وزن د منسورون د هغې نه د تصغیر صیغه ده مفتاح دا د کم دریم وزن دی د هغې نه د واحد صیغه ده یعنی چابي میزان دا هم د هغې دریم وزن نه لومبۍ صیغه ده مفعال نو د تللو اله د تللو یوه اله د واحد صیغه ده او مسمعون د اورېدو یوه اله دا د واحد صیغه ده او د لومبي وزن نه ده منصورون دا هم کم لومبي وزن ده مفعلون د هغې نه د واحد صیغه ده د مدد کولو یوه اله اس وی عربی بنائیے وزن کرنے کا ایک آلہ دا بشی میزان میزان مدد کرنے کے دو آلے دا بشی منصور من سوارانی سننے کے سب آلے دا بشی مسامعو دا جمع صیغہ کھولنے کا ایک چھوٹا آلہ نو دا بشی مفتاح مفاتح مفیتیح او دغه شانتي مفتحتون هم راځي مفتح مفتحان مفاتح مفیتح هم راځي او مفیتحتون هم راځي د واحد صيغه ده جاننے کے دو الے نو معلمانی نو نن چې دا کم درس مونږه وکړو نو په دې کې مونږه د اسم ظرف متعلق خبره وکړه چې د ثلاثي مجرد د صحیح کم ابواب دي دا غینه با اسم ظرف دا غی لومبۍ صيغه به یا مفعلون وي او یا به مفعلون وي کچری مضارع معلوم هغې عین کلمه مکسوره وه نو ظرف به د مفعلون په وزن یې په هغې کې به هم عین کلمه مکسوره وي او کچرې د مضارع عین کلمه مضمومه وه یا مفتوحه وه نو د اسم ظرف به بیا د مفعلون په وزن یې یعنې عین کلمه به بیا کې بیا مفتوحه وي البته دا خبره مونږ وکړه چې کم د مضارع معلوم کې عین کلمه بعض ټایم کې مضمومه وي خو هغې نه خلاف قیاس اسم ظرف د مفعلون په وزن باندې راځي او بیا مونږ د اسم علی د هغې په باره کې دا خبره ذکر کړه چې د اسم علی د ثلاثي مجرد نه په درې وزنونو باندې راځي مفعلون او دویم دی مفعلتون او دریم دی مفعالون په دې کې به عین کلمه د همیشه دپاره مفتوحه وي او بیا موږ د اسم ظرف او د اسم علی په منځ کې فرق هم ذکر کو چې اسم ظرف کې به میم دا به مفتوح وي او په اسم علی کې به مکسور وي دویم فرق پکې دا و چې په اسم ظرف کې به عین کلمه مفتوح هم راځي مکسور هم راځي او په اسم علی کې کوم لومبۍ دوه صیغې دي نو عین کلمه به په هغې کې همیشه دپاره مفتوحه وي ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږ کم اسم تبذیل دی نو د هغې تفصیلات ذکر کوو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین